الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانانو، سپینګیرو ځوانانو، قدرمن کلیوالو، ذوالحجه د اسلامی میاشتو آخری میاشت ده. د ذوالحجې نه بعد د اسلام یو نوی کال شروع کیږي چې هغه ته محرم ویل کیږي. د اسلام اوله میاشت د اسلامی تاریخ قمری هجری اوله میاشت چې شروع کیږي هغه له محرم شروع کیږي. د محرم له میاشت نه سبا یا بل سبا به انشاءالله د محرم اول تاریخ کنن سپوږمۍ ولیدل سو نو سبا به اول تاریخي، او که سبا ولیدل سو بله ورځ به اول تاریخ. د اسلام د الله تبارک و تعالی عجیب قدرت ده. د اسلامی تاریخ اوله میاشت د شهیدانو په تاریخ باندې رنګینه ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوم خلیفه راشد، د اسلام یو عظیم جرنیل سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د محرم په اول تاریخ باندې شهید شوی دی. هغه عظیم جرنیل چې 22 لکه مربع میل دنیا ته اسلام ورساوه. دا هغه خلیفه راشد ده چې صرف قرآن و حدیث کې نه، د اسلام د تاریخ نه مخکې هغه کتابونه چې الله تعالی نازل کړي وو هلته هم د دغه صحابو تذکیره موجوده وه. یهود و نصارا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې هم تورات، انجیل، زبور کتل، نشانیانې به پکې کتلې. همدارنګه د نبی علیه الصلاة والسلام د خلفای راشدینو تذکیره هم دوی ته معلومه وه. حجت الله فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي نور الله مرقده لیکي، وایي په زمانه جاهلیت کې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په سفر باندې تللی و. نو په هغه زمانه کې داسې ترتیب و چې کوم کلي ته به لاړو شپه به ورباندې راغله، نو شپه به دوی په کلیساو کې کولې، د عیسایانو په عبادت خانو کې. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو وخت په سفر تللی و. دا قصه هغه وخت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې کله دی خلیفه راشد سو، د جمعې خطبه شروع ده، بیان کوي. یو کس راغی، یو ورقه په لاس کې ورکړه
سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ورکه پلاس ورکړه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلې چې دا د عمر یا دغه د پلار جاگیر نه ده، یعنی دا مځکه د عمر یا دغه د پلار نه ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ډیر حیران شو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خطبه په مابین کې یو سړي رقعه ورکړله او دا څنګه جواب ورکړ. بعد کې صحابه پوښتنه وکړه یا عمر دا نن موږ څنګه کیسه ولیدله؟ سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې زه په زمانه جاهلیت کې په سفر وم، ډېر یو لرې علاقې ته لاړم، ما شپه راغله، یوې کلیسا ته ورغلم، شپه یې رانه کړه، بلې ته لاړم، د ما ډېر تعظیم وکړ، ما ډېر عزت وکړ. زه حیران وم چې هغو شپه نه راکوله او دوی مې په سر کښېنوي، داسې عزت او قدر مې کوي، دا څه وجه ده؟ نو چې کله ما ډوډۍ یم وخوړله، هملته یې ما ته ښه شپه راکړله، نو د دې کلیسا مشر عیسایي عالم ده ما ته وویلې چې ته به له ما سره نن لاسلیک کوې، دستخط به کوې ما ته، چې کله دغه ځای ته فتح کې بیا به ته له ما نه اخلې، دا کلیسا به له ما نه اخلې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبره چې واورېده ډېر حیران شو چې دغه وګوره، دا اوس عجیبه خبرې کوي. عیسایي ورته ویلې چې ته به له ما سره دا وعده کوې چې هر وخت دغه علاقه فتح کې دغه کلیسا به بیرته ما ته راکوې، له ما نه به یې نه اخلې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویلې چې څه کیسه ده، څه پروا لري، دا سیم ناولده خبرې کوي، دستخط یې وکړ. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته بیا درې عکسونه راواخیستل. مولانا امین صاحب درو کاروي نور الله مرقده دا کیسه لیکي. درې عکسونه، یو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، بل د سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ، دریم عکس هغه د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. دغه راهب عیسائی پیژندلی و چې دغه انسان به مخته ځي، بیا به اسلام راوړي او بیا به د هغه پیغمبر چې بعد کې مبعوث کېږي د هغه به خلیفه راشد وي. د ده په وخت کې د تورات، انجیل، زبور کوم دغه کتابونه مخکني کتابونه دي، د هغو کتابونو په رڼا کې دغه عیسایانو ته معلومېده چې دا علاقه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوندې انسان فتح کوي. نو د اسلام د کال اوله میاشت محرم ده، د محرم اول تاریخ د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وینو باندې رنگین ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو وخت د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ غلام ورته راغلی، هغه مجوسی و، مشرک و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلې چې له ما نه د خپل مالک د آقا ما بعدار د ما نه ډېر حصول غواړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل ته څه کار کوې؟ و زه داسې چکیانې جوړوم یا پلانکی شی جوړوم، پلانکی شی جوړوم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وایي دا خو برابره ده، زیاته خو نه ده، ته ولې شکایت کوې؟ دغه غلام چې و د ایرانی و، مجوسی و. هلته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایران ته هم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را لېږلي و، فتح کړی و. نو دغه مجوسی غلام ډېر په غوسه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې زه به کله له ده نه د ایران انتقام اخلم. یو وخت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ دا غلام راوغوښته، وایي ما اورېدلي دي چې ته ډېره ښه چکۍ جوړې، ما ته هم یوه چکۍ جوړه کړه. ده ورته ویلې چې زه به انشاءالله داسې چکۍ درته جوړه کړم چې شهرت به له شرق نه تر غربه پورې ورسېږي. ده خو اراده دې ته وه چې زه به دې شهیدوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم فراست کار وکړو چې دی ما ته د قتل دمکۍ راکړه، لیکن چونکې تر اوسه عمل نه و سوی ځکه یې ګرفتاري هم ونه کړله، پرېښوده. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ او صحابه موجود دي، د سهار جمع درېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخته سو مونځ ته، په دې ټیم ابو لؤلؤ فیروز دغه مجوسی غلام هم له ځان سره خنجر وړی و چې
چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مون شروع کو نو دغه ابو لؤلؤ لشان وار پیو کو وی وای څو زورور وارونه ور باندې وکړه. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام عظیم جرنیل دا اولد په دې حالت کې هم خپل ځان ته فکر ونه کړ چې زه په کوم حالت یم. حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ له لاس راونی او په مصلی باندې ودراو، په جای نماز ودراو چې مخته منځ مکمل ویني ورنه روانې دي. خو د الله د عبادت فکر وکړه، هغه یې مخته کړه. کله لمونځ ختم سو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړله چې په ما باندې وار چا وکړ. دوی ورته ویل ابو لؤلؤ فیروز مجوسي وار در باندې وکړ. دوی ویل الحمدلله چې زما په وینو د مسلمان لاسونه رنګ نه سو. په دې دوران نو دی طبیب یې ورته راوغوښته، حکیم یې ورته راوغوښته چې کله دوایي ورکړه، دوایي د زخمونو نه بیرته راووتله. نو دوی پوه شو چې اوس د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بچاوېدو امکان نشته. بیا په دې دوران د خلافت په باره کې څو نومونه پیش کړل چې تاسو باید په دغو کې اتفاق وکړئ او د هر یو فضیلت هم بیان. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 22 لکه مربع میل دنیا ته اسلام ورکړ. یو عظیم خلیفه راشد و، ډېر عجیبه تاریخ لري. په زرګونو په لکونو صفحې د ده په تاریخ باندې ډکې دي. چې کله سیدنا عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ مصر فتح کړ نو د نیل یو عادت و، مشهوره واقعه ده چې دې ته به یو نازولې ځوانه جلکۍ او څه نور مالونه دا به نیل ته ورکول، بیا به نیل اوبه ورکولې. دا د نیل اوبه به کمېدلې. نو د نیل په غاړه چې کوم خلک اوسېدل دا عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ته راغله. وایي کال پوره ده، موږ خو همیشه داسې کوو چې یوه ځوانه جلکۍ چې په نازو نخرو لویې شوې وي هغه موږ دا نیل ته وراچوو، بیا دا نیل موږ ته اوبه راکوي. سیدنا عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې وایي په اسلام کې د دې اجازه نشته، تاسې صبر وکړئ، زه لږ صبر وکړئ. یو څو شپې چې صبر وکړه هغه یقیني اوبه په کمېدو سره. سیدنا عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فاتح مصر دی یو خط لیکه او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته راولېږه چې دغسې نیل اوبه کموي او دوی هر کال یوه ځوانه جلکۍ وراسي د اوبو ته. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په جواب کې خط ولیکه. یو خط یې ته ولیکه چې تا ډېر ښه کار کړی چې دوی ته د اجازه نه ده ورکړې، او یو بل خط یې ولیکه چې دا به نیل ته ورواچوي. چې کله خط عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ته ورسېده دا خط اخلاص کې په خط کې بسم الله لیکلی ولا بیا لیکلی و ای نیلا که چیرې ته په خپله مرضي راوځې نو بیا مه راوځه، او که چیرې ته د الله په حکم سره راوځې نو بیا راوځه. دا خط نیل ته ورواچوه. هغه دریای نیل دا نن پورې بیا اوبه نه دي کمې کړي. دې ته وایي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. د سیرت په کتابونو کې لیکي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ په یو غر باندې روان و، ورسره د خپل خلفا هم و، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ورسره سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه. نو عمر فاروق په دې ټیم رسول الله صلی الله علیه وسلم روان ده، غر څه وښورېده او دا غر یې داسې په ورته ویلې چې مه ښوره، په تا باندې یو نبي، یو صدیق او 2 شهیدان روان دي. دغه 2 شهیدانو کې یو اشاره سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته هم وه. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل هم دغه ارزو او خواهش کړی و اللهم انی اسألک شهادة فی سبیلک ووفاة فی بلد رسولک. اے پروردگاره زه له تا نه د شهادت غوښتونکی یم، د شهادت سوال درنه کومه. شهادت خو ډېر لوی عظیمه درجه لري. ووفاة فی بلد رسولک، او ستا د رسول ستا د حبیب صلی الله علیه وسلم په ښار کې ما ته مرګ راکړې، شهادت رانصیب. الله تعالی دعا قبوله کړله. الله تعالی ډېر د دین کارونه واخیستې، بیا په آخر وخت کې په محراب کې دته شهادت ورنصیب کړه. په ورځ د آخرت به
د انسان په مرګ باندې هر ځای گواهی وایي چې دی په فلانکي ځای کې وفات یا په فلانکي ځای کې قتل شو، د هر شي به یو ګواه وي. د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ګواه به محراب نبی صلی الله علیه وسلم وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه محراب وي چې دی به پکې ولاړ، هغه محراب به په ورځ د قیامت د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهادت گواهی ورکوي. د دې عظیم سپاهي، د دې عظیم صحابي گواهی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم محراب ورکوي. شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده. د اسلام، د دین اسلام اول تاریخ شروع د شهیدانو نه کېږي، بیا په دې امت کې په لکونو نه په کروڑاو مسلمانان شهیدان شوي دي. تر وروسته قیامته پورې به دغه جهاد جاري وي، دغه شهیدان به هم کېږي. شهادت خو یو ژوند ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه دا خوښوم ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. درې وارې وفرمایل چې زه بیرته راژوندی سم، بیا شهید سم، بیا راژوندی سم، بیا شهید سم، بیا راژوندی سم، بیا شهید سم. شهادت دومره لویه مرتبه لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې خواهش درلوده. په بخاري شریف کې یو حدیث موجود ده. د بدر د غزا ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ په میدان کې امیر المجاهدین د خپل مجاهدین د جنگ لپاره نور د بهادری واقعات ورته بیانوي، د جنت او د دوزخ نه د ویرې، د جنت نعمتونه ورته ذکر کوي، دوی ته د الله د محبت قصې کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غزوه بدر کې د بدر په میدان کې صحابه ته د جنت قصې وکړلې چې په جنت کې دغسې مزې دي. د یو صحابي په لاس کې وایي خورما ولا یقال له ابن القسحم، اغتا دغه رجل من الانصار، د انصارو نه یو صحابي و، په لاس کې خورما ولا. ده څه ویلې چې کله د فضیلتونه واورېدل د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه د مبارک کلمات واورېدل د جنت د مزو، نو څه ویلې باخ باخ. په بخاري شریف کې دا الفاظ راغلي واه واه. دا واه واه ناره یې وکړله او بیا صبر ونه کړه. هغه خورما نوره ونه خوړله، ایسته یې واچوله چې دغه خورما هم د ما او د جنت په مابینځ کې یو فاصله ده، دوري ده، لرېوالی ده. خورما یې ایسته واچوله او جنگ میدان ته ورمنډه کړله. جنگ یې وکړ، بیا الله تعالی شهادت ورته نصیب. په بیهقي شریف کې د عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنه واقع ده. په بدر کې دته اجازه میلاو نه شوله. دی سپینګیری هم انصاري صحابي و او بل په پښه باندې هم ګوډو. دی هم جنگ ته راووته. زمونو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې یا رسول الله زموږ پلار په پښه باندې هم ګوډ، د سپینګیری هم ده، ته اجازه ورکړه چې دا په کور پاتې شي. خیر زمانو کوشش وکړو دا کور پلار یې په کور پاتې کړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاته رخصت میلاو شو. چې کله د احد ورځ راغله نو عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنه بیا په ګوډه پښه باندې د احد میدان ته روان ده. زمانو ورته ویلې چې بابا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاته رخصت درکړی، پاتې شه په کور باندې کېنه. دور تیرې تاسې دې تباسي، زم په بدر کې له جنت نه لرې کړلم، اوس په احد کې هم تاسې ما له جنت لرې کوئ. دا هغه صحابه وو چې په دنیا کې دوی دپاره په قرآن کې دا رانازل شوي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله له دوی نه راضي وو. دغه انسانان بیا هم د غیرت میدان ته، د احد میدان ته ځي، ګوډه پښه باندې څه کېږي روان ده. ویې نه منله تر دې پورې چې دی کله د احد غزا ته رالی، د احد میدان ګرم و، دی جنګ ته ورمخته شو، وجنګېده او الله تعالی شهادت ورته نصیب کړ. د احد د میدان به په ورځ قیامت ګواهیانې ورکوي چې یا الله دغه صحابي زما په جګر باندې شهید شوی ده. هر مځکه به ګواهي ورکوي. د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ګواهي به محراب نبی صلی الله علیه وسلم ورکوي. د اسلام د کال اول تاریخ د شهیدانو په وینو باندې رنګ دی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما اکا انس بن نظر
رضی الله تعالی عنہ په بدر کې له جنگ نه شاته پاتې شوی و. بیا به هر وخت دغه افسوس کاو چې که بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یوه غزوه پیښه شي نو زه به بیا به ما تاسې ووینئ چې زه به څنګه د غیرت جوهر ورښیم، څنګه به په غیرت باندې جنګېږم، هر ورځ به دا خبرې کولې. لیکن چې کله د احد ورځ راغله دی جنگ ته مخته سو، چې کله دی شهید سو د شهادت نه بعد صحابه کرامو د دې زخمونو وکتل. په حدیثو کې راغلي د مسلم شریف کې وایي د 80 نه زیات زخمونه د انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ په جسم مبارک باندې موجود و. دغه صحابه موږ ته د غیرت درس راکړی ده. دغه صحابه موږ ته د دې درس نه ده راکړی چې شپه ورځ د دنیا پسې ولګېږو. دنیا بد شی نه ده، دنیا ګټي، لیکن آخرت به مقصود وي. مومن خو هغه ده چې یا غازی یا شهید وي. که د عمر رضی الله تعالی عنہ د ګواه محراب وي، خو زموږ الحمدلله د وطن د شهیدانو ډېر محرابونه داسې شته چې په ورځ د قیامت به ګواهي ورکوي چې یا الله په 15مه صدۍ کې په دغه محراب کې په درجنو مجاهدین شهیدان سوي دي. هر مسجد به د افغانستان د دې وطن د شهیدانو ګواهي ورکوي. د جماعتونو علاوه نور مځکې خو لرې پرېږده. په کورونو کې به د عامې خونې به دا ګواهي ورکوي چې الله په ما کې زنانې دغه پلانکي زنانه شهیده سوې، دغه شهیده سوې. دا خو د شهیدانو یو داستان ده. الحمدلله د صحابو چې کوم تاریخ موږ په کتابونو کې ګورو هغه مسلمانانو نن هم ژوندي ساتلی. صحابه غیرتي انسانانو، نن هم الحمدلله هغسې غیرتي انسانان موجود دي چې د صحابو تاریخ روښانه ساتلی او تر اوسه تر قیامته به دغه تاریخ انشاءالله ځلانده او روښانه وي. حتی تر دې پورې هم نه یوه صحابیه ټوله کورنۍ د الله په لاره کې شهیده سوې ده. خپل وړکی بچی راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله دغه د غزوې دپاره قبول کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وایي دا به جنګ څنګه کوي، دا خو د غېږې یو کوچنی ماشوم ده. و یا رسول الله زما د کور ټول ځوانان شهیدان سوي دي، دغه کوچنی ماشوم یو مجاهد ته په لاس ورکه چې کله کافر په ده وار کېږي زما زوی د ورته مخته کې ځان دې بچ کړي، زما زوی د شهادت ته پیش کړي. الحمدلله د موږ په وطن کې ډېرې کورنۍ داسې شته چې صرف زنانې په کور کې پاتې دي، ټول ځوانان شهیدان دي. بیا هم دغه زنانې داسې غیرت لري چې د الله تعالی ناشکري نه کوي. حتی د زانګو ماشوم به هم په ورځ د قیامت دغه زانګوګانې به ګواهي ورکوي چې په ما کې دغسې ماشومان، دغسې کوچنیان چې هغه شیدې رودلې، په ما کې دغه ظالمانو شهیدان کړي دي، وینې پرې تویې کړي دي. الحمدلله د صحابو تاریخ اوس هم ژوندی ده. ووایو ټول الحمدلله ثم الحمدلله. دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی طول دنيا إسلام غالبك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. يا الله بطول دنیا کې اسلام غالبك او کفر مغلوبك. یا الله د موږ وطن کې بیا ور اسلامي تحریک راولې، امارت اسلامي افغانستان یو ځل بیا راولې. یا الله بری ورته نصیب کې. یا الله ټول بندیان په خپل فضل و کرم سره راخلاص کې. یا الله بری بندي خانو کې بری باندې ډیر ظلمونه شروع دي. یا الله د دې ظالمانو له ظلمونو دغه مبارک او ستا اولیاء مجاهدین په خپل فضل و کرم سره راخلاص کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحابه اجمعین.